سلامونه ملګرو د پاکستان ټیم د نیوزیلند نه سیریز 4-1 سره بایلو خو زه اریان دایمه چې د پاکستان ټیم د بیټینګ په پیچ باندې بیټینګ نشي کولی او بالران د بالینګ په پیچ باندې بالینګ نشي کولی نن که چېرې تاسو میچ کتلی وي پنځم T20 میچ نو د نیوزیلند بالرانو د پاکستان بیټسمنان اسې په کریس باندې وګټول کله باونسر کله سلوون کله مطلب پیچ کې باونس وو خو لکه د پاکستان بیټسمنانو بال نشو پک کولی محمد حارث بال هم نه لیدو چې کم خلاړو کم خلا نړو او بیا اوماغه پیچ زموږ د پاکستان بالران نشي یوټیلایز کولی زموږ د پاکستان بالران راشي تاسو له پاکستان بالینګ سکور کارت ښکاري جی دغه کتا سو ګوري جانداد خان په 2 اوورونو کې 43 رنز ورکړي په 2 اوورونو کې تقریبا د 50 اوور کړي دي هم محمد علي 2 اوور 27 رنز ورکړي دي حارث رؤف 2 اوور 22 رنز ورکړي دي سفیان مقیم پکې خه بالینګ کړي چې 2 اوور 6 رنز ورکړي دي او 2 وکټ د ایستلې دي د نیوزیلند 2 ټو غم داوټ کړي دي پاکستان کړي 128 رنزونه په شل اوورونو کې او نیوزیلند ورپسې دغه سکور په 10 اوورونو کې چوس کول او صرف 2 کلاډیان د نیوزیلند اوټو جی شاداب خان 2 اوور 33 شاداب خان بیا خو وهل خوړل د ټون ایکسپنسیو بالینګ جانداد خان کړي دي نو په داسې پیچ باندې د نیوزیلند بالران د پاکستان بیټسمنان غړي او د پاکستان بالران راشي نو سکور په 10 اوورو کې ورکړي پر اور دا غي 10 نه زیات سکور دی جی نو دا پاکستان ټیم خراب ترین پرفارمنس په دې سیریز کې نو زما ول ریکوست پاکستان کرکټ بورډ لچ نور ایکسپریمنٹ مکوئ او صحیح ټیم جوړ کړئ